الرحمن الرحیم تر ټول لړومبې تر ټول سواګیوالو ته کې پی کې او ټول پاکستان خلکو ته زما سلام. نن عمران خان سے پریس کانفرنس کړی دی، اوس چې نه دی کړی دی او که بېګا ته شپې کړی دی، ځکه په دې زما شک دی، ځکه چې څه وخت کې دوی په شپې کې کله کوم پریس کانفرنس کېږي نو هغې کې څه حالات بدلي او چې کله کله داسې خبرې وکړي چې خلک هم حیران شي چې دا دوی څه وایي. هغه دا ویلي دي د پی ټي آی ایم پي ایز باره کې چې دا پی ټي آی ایم پي ایز دي او دوی سینټ کې ووټ خرڅ کړی او ما وباسل او اخره کې زما نوم اخیستی دی. نو زه صرف دا تپوس کول غواړم چې زه کله د پی ټي آی ایم پي یم، ما کله د پی ټي آی په ټیکټ الیکشن کړی دی، زه کله د پی ټي آی په ووټ باندې کامیاب شوی یم. ما له خو د خپل والد صاحب زما محنت کړی، زما نیکه محنت کړی دی، د هغوی ته وجې ما له خلکو ووټ راکړی، زما ته والد صاحب ملګرو ما سره ملګرتیا کړې او زه ایم پي ای جوړ کړی یم. او شهرام خان عوامي جمهوریت د زموږ یو اتحاد شوی او هغې نه پس مونږ پی ټي آی ګورمنټ سره حکومت کې شامل شوي. زمونږ ته شهرام خان دي مسایل راغلو او هغې نه پس چې کوم دی زه یو سایډ ته شوم، بلدیاتي الیکشن شو، هغې نه پس چې کوم دی شهرام خان لړو عمران خان ولا راغی هغې شامل شو، زه ورسره نیم شامل شوی. زما خپل یو سوچ و، امیر مقام صاحب او هغې ټول موږ سره په رابطه و، عزت یې راکړو او په 4 فروری باندې پېښور کې جلسه وه او هغې کې میاں محمد نواز شریف، مریم نواز بیبي، نور منسټرز ټول راغلي او په هغې کې باقاعده ما سره د خپلو ملګرو شمولیت وکړو، د ټولو ملګرو په اجازت باندې. او میاں صاحب ما ته په خپله هغه ټوپۍ په سر کړې ده. د هغې نه پس د سینټ الیکشن شو نو زه خو جوابدی امیر مقام صاحب ته هغه خبر دی، پیر صابر شاه خبر دی، دلاور خان صاحب خبر دی، زموږ سینیټران شکر الحمدلله جوړ شوي دي، زه خو چاته جوابدی نه یم. او هغه سینیټران صاحبان ته الیکشن نه پس پیر صاحب هم زما ډېرې ته راغلی دی د شپې ټایم، ما له شکریا ادا کولو له ټول ملګري شته. دقه شانتې دلاور خان صاحب راغلی و مبارکۍ له، دقه شانتې چې کوم دی نو ټولو مشرانو شکریا ادا کړې ده. امیر مقام صاحب ډېر خوشحاله و. نو زه خو خپلو قایدینو ته او مشرانو ته جواب دی. خو ډېر افسوس مقام دا دی چې زه خان صاحب ته خو تیار څیزونه څوک هم ورکړي که چا ورته څوک ورکړه مخامخ نو هغې په سټیج ووایي او وروسته بیا یوټرن کې اخلي، په پته باندې هغه نه پوهېږي، د شپې یو خبره کوي تر ورځې بله خبره کوي او پته نشته چې دی په کوم دغه کې. خو چې دا کوم ورسره خواوشا کې ناست و نو دوی خو ورته ویلی شي چې بابر سلیم نوم ولاخلي، ځان وسلې ولې شرمې. هغه د کوم ځای نه د پی ټي آی چې کوم دی ایم پي ای دی، که د خپلې ایم پي ایز اخلي که د فیمیل دی او که هر څه دي د هغې اخلي، ما د کوم ځای نه یادې. نو زه ډېر افسوس کوم په عمران خان صاحب خو سپیشلي او ورسره چې کوم هم دلته کې مشران یې ناست وو په هغوی باندې. او بیا بله خبره زه دا کول غواړم خاص کر د صوابۍ عوامو سره چې ما دغه دې کې څه چال ښکاري چې اخره کې دوی زما دا نوم چې کوم دی اخره وخت کې خان صاحب ووایي نه زه د پی ټي آی یم، زه خو پاکستان مسلم لیگ نون سره چې کوم دی زما تعلق دی او د هغوی ایم پي یم. نو زه په دې باندې حیران یم چې دا لا څنګه دغه دی، خو دې کې خامخا دلته کې یو 2 غټ غټ عهدهداران دي، د هغوی به ورسره څه ناڅه دغه دی. نو یاریږئ مه وروره، دا پته به چې کوم دی لګي په 2018 الیکشن کې ضلع صوابۍ کې به انشاءالله تعالی شنه سنونامي راځي او شین انقلاب به راځي دلته کې. او پریدوم نه معاف کوم نه که تاسو هر څنګه پراپیګنډې وکړئ، که هر څه ووایئ، عوام چې کوم دی ما سره دی، د ضلع صوابۍ خلک ما سره دی او ټول خلک خبر دي چې څه دي. دی اوس ته هغه شهرت سستی شهرت دپاره چې کوم دی نو عمران خان صاحب چې کوم دی نور خلک بېعزته کولو کوشش کوي. خو خان صاحب یو خبره ته کول غواړم، که ته بل سړي بېعزته کوې اخره کې به چې کوم دی نو په خپله ډبل بېعزته کېږي. او دا سوچ دې پرېږده چې ته به پرایم منسټر جوړېږي انشاءالله تعالی په 2018 الیکشن کې به چې کوم دی ضلع صوابۍ کې د مسلم لیگ نون حکومتي، په کې پي کې کې به امیر مقام زمونږ وزیر اعلی او زمونږ حکومت به او په مرکز کې به یو ځل بیا چې کوم دی د پي ایم ایل این حکومت راځي. زه یو بله خبره هم کول غواړم چې دا عمران خان صاحب څوم ویلي دي، نو زه عدالتي ما سره یو شی شته چې زه لړ شم عدالت ته او د هغې خلاف چې کوم دی څه خپل کیس دایر کړم. خو زه به خپل ټولو مشرانو، امیر مقام صاحب ټولو مشرانو هغوی سره په سلا داسې یو قدم اوچتوم.